الرجيم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من تراب هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. سورۃ الانعام کی بیان د الله رب العزت د توحید او رد د مشرکانو د شرکو په داسې انداز باندې توحید بیانوي چې ټول اشراک ختم شي او چې د کم انسان عقل سلیم وي او فطرت برابر وي هغه خبره تسلیمي او منی خبره باندې پوه شي او خبره ومني. ابتداء دعوت سورتم ذکر کئی دا الحمدللہ سرا الحمدللہ سرا دعوت سورت راوڑی بیا باغی باندې دلائل عقلیه ذکر کئی. دلائل عقلیه حاصل دو خبری وی یو اختیارات او تصرف الله له ثابتول او دویم علم محیط الله رب العزت لرا ثابتول. دلائل عقلیو کی دا دو خبری وی یو تصرف کلیه الله رب العزت لرا ثابتول چې مکمل اختیارات د الله دي. دا کائنات چې ده نو دا د الله رب العزت ته بارا وخته د نشته کول او په دې کائنات کې چې سکیږي د ټولو اختیارات د الله دي. او دویمه خبره علم محیط چې ده نو دا د الله دی. د دې کائنات ذره ذره الله ته معلومه ده او الله ته ښکاره ده. هیڅ یو ذره د کائنات د الله نه پناه نه ده. سالم و دلائل عقلیو کی حاصل دا دو خبری وی چې تصرف قدرت او علم د چاوین او هغه الہ وی. تصرف قدرت او علم چې دا د چاوین او هغه الہ وی. نو کله د دلایلو نامخ کی داوا راوړي او دلایل ورپسې ذکر کی
او کله اول دلائل ذکر کی او ورپسې داوا به تور نتیجه راوړي ثمره او نتیجه کله سلبي انداز سره او کله ایجابي انداز سره کله دواړو کی اول مسئلہ بطور دعوی ذکر کی الوہیت اللہ لرا دے الوہیت اللہ لرا دے نور بسے دلائل شروع کی اور بسے بیا نتیجہ راوڑی اول مخکیم ذکر کی بیا دلائل لاوڑی بیا رستو ذکر کی اکا ابتدانا بقرہ کی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم دعوی راوڑا والذی خلقکم والذین من قبلکم دلائل راوڑل بیار بسے نتیجہ و ثمرہ راوڑا فلا تجعلوا للہ اندادا فلا تجعلوا للہ اندادا او کل دلائل دلیل عقلی او جو ذکر کی شاغا تصرف او اختیارو تصرف او اختیارو او کلی صرف علم ذکر کی او کل دلیل پورا کی او دلیل عقلی کی داغا دو خبری تصرف او اختیارات دا اللہ بیانول او علم دا الله بیانول او کله یوای ساده دلیل لاوړي او دویمه به قیاس کی او کله دویمه راوړي اوله به قیاس کی او کله دواړه ذکر کی کله یو اجمالا او بل تفصیلا دا قرآن کریم مختلف اندازونه وی لکه بقره کې اول ویل یا ایها الناس اعبدوا ورپسې صرف تصرف ذکر کو تصرف او اختیارات ذکر کړل او بیا وروسته فلانڈو باندې ویل او هو بكل شیء علیم هر څه باندې عالم الله دی عالم الله دی سورۃ الانعام کې تفصیلی دلائل راوړي نو تصرف او اختیار د الله هم ذکر کړي او علم د باری تعالی هم ذکر کړي چې متصرف اختیارمن الله دی عالم الغیب الله دی بار صفو یا الله دی یعنی ستا جتونه الله ته معلوم دي کاد دین دی او کد دنیا دی کاد دنیا دی او کد آخرت دی او دا غاجتونو پورا کول او قدرت او اختیار دام دا الله رب العزت ته تصرف قدرت او اختیار دام دا الله رب العزت ته نو عبادت صرف دا غو کوي
اطاعت او تعظیم صرف داغو کوي. سورت کې دا تفصیلی راوړي. سر کې داوم کې خودلا الحمدللہ، میانس کې بیا بیا هم راوړي او په مختلفو طریقو یې راوړي، کله په ایجابي انداز او کله په سلبي انداز راوړي. لکات نمبر 19 التوئی اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. دلائل بسیه نتیجه راوړه. کله بیا دلائل شروع کی نتیجه ذکر کی. لکات نمبر 45 15 ختم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين صفتنا الوهیت صرف دا اللہ دی. آیت نمبر 57-58 کی ذکر گئی. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، غیر الله دی عبادت نه زمانہ کړی شوی. آیت نمبر 71 کی نتیجه راوړي. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله. دا په مختلفو اندازونو هغه مسله توحید دلائل پسې پسې بیا بیا راوړي. آیت نمبر 102 کی بیا راوړي. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. یوصل شپغم کې بیا راوړي. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. لا اله الا هو واعرض عن المشركين. دا مسله توحید دلائل ذکر کړي او بیا بیا راوړي. د ابتدا نه داود صورت کې خودلا او صورت کې ذکر صفات الہیہ الله له ثابت دل واغه ته اشاره وکړه. علم الله له معنا، تصرف الله له معنا، علم د الله معنا، تصرف او اختیارات د الله معنا. نو هر قسم عبادت د الله رب العزت وکا، صرف د الله وکا. کاغه بدنی وی، کاغه مالی وی. بدنی عبادت وی او کمالی عبادت وی، نظر و نیاز او منختی وی او کاغه اطاعت مطلقه وی. نو صرف د الله عبادتو کا د بلچانا او حاجتونه صرف د الله نو غواړه، د بلچانا حاجتونه مغواړه. حاجات صرف او صرف د الله نو غواړه. نو الحمدللہ صفاتونه د اولوہیت، صفاتونه د خدای توب صرف د الله دی. عالم الغیب الله دی، متصرف الله دی، معبود الله دی، حاجتونه پوره کوم کې الله دی.
ټول صورت ته باغی کې اشاره وکړه او صفاتونه الله تعالی ثابت کړل. ظاهر خبر ده او مانن انشاء ده. خبر ورکړي چې دار صدا الله دی او مقصود دا ده چې قولوا الحمدلله. دا خبر او معنی دا عقیده ولري او دې خبره بجار بیان وکړي. صفاتونه د اولوہیت صرف د الله دي. الحمدلله ټول صفاتونه د خدای ته د اولوہیت صرف او صرف د الله دي. او کو الف لام استغراقی علی و ملاحده و مراد شي چاغی کائنات کی تاثیرات خپل منل، نور کې پړقا خپل منلا، اوبو کې اثر خپل مانو، اور کې اثر خپل مانو، دوائی کې هغه خپل مانو. وی الحمدللہ کائنات کې جس کمالات دي دا بکی اللہ ہی خیدی، دا کمالات بکی اللہ ہی خیدی، دا ردی خپل ندی بلکہ دا اللہ رب العزت پدی کے چولی دی. دلیل راوڑو اول چردی کائنات وجود خپل ندنو، دې کائنات وجود چې ده نا خپل نه ده. چې کم یو شی مخلوقی نو دا غار سم مخلوقی، دا سمکه مخلوق ده. دې چې کومه فائدې دي نو هم مخلوق دي. دا اسمان مخلوق ده او که اسمان کې څه کمالی نو دا هم مخلوق ده. او باز مکا او اسمان کی جسدی دا ټول مخلوقات دي. دا مخلوق ارس مخلوقی دا غینه متاثر کېږي او دا غي عبادت مکوا، دا غي عبادت مکوا بلکې دې پیدا کون کې الله دې. په دې کائنات کې د ظلمت او د نور او سلسله وا، د تیاری او د رڼا او سلسله وا. په دې باندې ځنې خلق غلط شو. نور ته منبع الخير وي او ظلمت ته منبع الشر وي. منبع الشر وتوي دا غینا سنویت پیدا شو. دا قدیمه نظریه وا کائنات کی د خدایانو د دووالی نظریه سنویت دویت وتوي. اگر سورۃ النحل کې الله فرمایي وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين. الله ویلی چې اولوہیت وځای کوي امام الہات و ممنئ ماجوس و خدایان دو منل. دا د نور او د ظلمت پدې کې غلط شو، پدې کې غلط شو. نور منبع د خیر وګڼلا نو د نور عبادت شروع کو، نو د نور عبادت شروع شو. د سپوږمۍ د ستورو او بیا د اور عبادت پدې شروع شو چې اور کې هم نورانیتو دای منبع د خیر ګڼلا او ظلمت دای منبع د شر ګڼلا. نو خالق الخير الله ګڼو یزدان
او خالق الشر شیطان غنو احرمن نو خیر او شر د جدا جدا ځای نکړل ظلمت او نور د دې منبع جدا جدا کړه قران کریم وی دا غلطه ده وجعل الظلمات والنور دا دواړه الله پیدا کړی دي تیارې هم الله پیدا کړی دي او رڼاګانې هم الله پیدا کړی دي دا غټ عالم ذکر کو عالم کبیر یوی جواهر ذکر کړل السماوات والارض جواهر ذکر کړل عناصر اربعه دا الله پیدا کړی دي او دوی میں اعراض ذکر کړل وجعل الظلمات والنور یہ مکانیات ذکر کړل مکان او مکانیات خلق السماوات والارض دوی میں زمانیات ذکر کړل زمانہ او زمانیات وجعل الظلمات والنور ظلمت شپوا او نور رڼا رازوا کما کان دي او که زمان کما کانیات دي که زمانیات که جواهر دي که اعراض کما دیات دي که معنویات دې خالق الله دی وجود ولا الله ورکړه دی د نششت کړي الله دی نو چلیم الله رب العزت اختیارات د الله دی او چې دې کې کم تاثیرات دي نو هغه د الله دی هغه د الله رب العزت دی اشاره په تور عالمان ذکر کړي السماوات نه مراد روحانی ترقی ده ازمکه نه مراد زمکه د خدمت ته اسمان د ارواح اطاعت ته او زمکه ارض الخدمت پدې زمکه باندې خدمت د الله او کا نو د روحانیت اسمان تبوخیږي د روحانیت اسمان ته وخیږي ستا بدن او روح الله پیدا کړی دي نو دا بدن باندې د الله خدمت وکا چې روح ته ترقی وکي او بر عالم تلاړ شي او د بر عالم د تلو جوګ شي ظلمات نه مراد خواہشات دي تیارې د خواہشاتو او د نور نه مراد هغه د روحانیت نور دی د الله رب العزت د محبت او د الله سره تعلق نور ظلمات نه مراد حجابات دي او پردی دي او نور نه مراد هغه روحانیت سفر دی او توحید دی د الله رب العزت ظلمات جمع دغه تیاری زیاتې وي پردی زیاتې وي کفریات شرکیات معاصی او گناہونه زیات دي لکه څنګه چې د ټولو تیارو علاج یو رڼا ده دغه شان د بدني تیارو د روحاني تیارو د ټولو علاج یو رڼا ده الحمدلله الذي
صفاتنا د خدای توب صرف الله لره دي هغه ذات لره یکی आवाज هغه خلق السماوات صرف یوازې هغه پیدا کړی اسمانونه نیلوی سے ابراہیم اللہ تعالی مانا کولا صرف اسی ہی نے بغیر کسی وزیر کے بغیر کسی مشیر کے بغیر کسی شفیع کے بغیر کسی ظہیر کے بغیر کسی معین کے صرف هغه پیدا کړی دي بل چانی دی پیدا کړی خلق السماوات والارض صرف الله پیدا کړی اسمانونه او زمکا یعنی دې پیدایش کې وسره څوک شریک نه و هغه وخت هیڅ څوک نه او الله دار سي आवाज پیدا کړی دي نورستو شریکان رالل وجعل الظلمات والنور او صرف الله ګرځولې دي تیارې او رڼاګانې وجعل الظلمات والنور او صرف الله رب العزت ګرځولې دي تیارې او رڼا زورن اور کئی دلیل پسې دا وګ تفصیلی دلیلو قران کریم لن الفاظ ذکر کی یعنی دا اسمان او زمکه پیدائش دا سوړه ماره کنو الليل و نهار د ظلمت او د نور کشمکش دا سوړه معاملہ نه ده اجسام نوریه اجسام ظلمانیه دا سوړه ماره کنه ده یو لوی دلیل قران کریم ذکر کو پلند الفاظ باندې بیا زورن اور کئی مشرکان ہوتا چا سے تاسو سوچو کئی پدې خالقیت کې د الله شریک او صدر نه مانی په خالقیت کې د الله رب العزت شریک او صدر نه مانی چې خالق صرف الله دی نو په علم او تصرف کې او په عبادت کې ولې د الله شریکان ګرځوي چې عبادت د غیر الله کوي او الله رب العزت سره شریک وي صدر ګرځوي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم د استباد د پاره ده دا عقل نډیر بعید خبره ده بیا لا وګوره دیتا چې دا منی چې خالق یکی आवाज الله دی الذين كفروا بربهم يعدلون آګسان چې انکار کړل بربهم يعدلون یومانا چې انکار کړل بربهم د ربوبیت تر خپلنا باب معنا دان چې انکار کړل ان توحید ربهم دا الله دی یوالینا یعنی الله په عبادت کیو نه غني یادلون اوړي د توحید نه د عدول نه اوړي د توحید نه دا الله ر توحید نه واوړېدل کسان چې انکار کړل دی یووالی در خپلنا یادلون اوړي د دلایلونه او اوړي د حق نام ده مطلب بربهم جار مجرور مؤخر سره متعلق دی بیا دا وګورا آګسان چې انکار کوي د دلایلونه انکار کوي زديان دي نو بربهم یادلون در خپل سره نور برابرای در خپل سره نور برابرای دا الله رب العزت سره نور خلق برابرای بربهم یادلون در خپل سره نور برابرای یساوون غیره برابرای نور د الله سره پر ربوبیت کې خالقیت کې نه برابرای خالق صرف الله منی او عبادت د غیر الله کې او حاکمیت د غیر الله منی او غیر له خپل ژوند اختیارات ورکړي دي الله رب العزت سره نور برابر کی اگر سورۃ شعراء کی وای اذ نسویکم برب العالمین
پخپل بووي اذ نسويكم برب العالمین چې موږ برابر اولې د رب د مخلوقات سره فلا تجلوا لله اندادا الله سره نور م برابر وي دا الله حق مخلوق لمور کوي دلیل بیان کو او زورن